د کومو حیواناتو کې قرباني کول پکار دي. نو د دې په باره کې څلور قسمه هغه شاذ اقوالو ته ذکر کولو ته حاجت نه، خو دومره وایي اتفاقي په څلورو حیواناتو باندې قرباني کیږي. یو د هغې نه ایبل، اوښانو والا مال، اوښ دی اوښه ده، نو په اوښ مال باندې. دویم په غوا او غویي او د هغې په حکم کې لکه میخ او سانډه. او دریم ګړی او بزي چې دی نو په دې باندې قرباني کیږي. دا درې قسمه حیوانات دي چې په دې باندې که ګړی او بزي ځان نه کوي او ګړی ځان لش او دارنګړان او بزي او سیرلی ځان لش، نو دا څلور نوع جوړیږي. او قرآن او حدیث کې دې دواړو ته یو نوم ویلی شوی، کله ورته معز وایي کله ورته ضأن وایي. نو په دې څلور قسمه یا دې درې قسمه حیواناتو باندې اضحیه کیږي. د دې نه به کې که چا مخکې وروسته تګ کړی دی نو هغه به شاذ اقوالي لکه ابن حزم ځینې خبرې کړي دي، هغې له نه ځو. بله دا ده چې د حیوان دپاره شرط دا دی چې په دې څلورو قسمه حیواناتو کې په هغه حیوان باندې به اضحیه کې چې د هغې غاښونه د پوی اچولي او داړې کلي دې د وجه نه کومو علماو چې د غواغوی دپاره 2 کاله ویلي دي یا د اوښان دپاره 5 ویلي دي، داسې تخمیني خبره ده. نور په قرآن او حدیث کې غاښونه شرط دی، عمر له اعتبار نه، ځکه 6 میاشتې پس ځینې داسې د ستنو نه کېږي چې هغه 6 میاشتې پس غوی ته رسېدلي، ته به یې دا د 5 کالو دی او حال دا دی چې هغه به د کال هم نه پوره شوی. نو د دې د وجه نه 2 کاله پس اکثر د دې غواغوی دغه کېږي او د لاندې د کچي مال دا کال پس کېږي، د اوښان دا 5 کال. خو لیکن داس تخمینی خبره ده. صحیح دا ده چې مونږ ته شریعت وایي، حدیث کې راغلی دي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی، لا تذبحوا الا مسنه، تاسې مه ذبحه کوئ مګر هغه حیوان چې هغه مسنه. مسنه 2 معنی دي، یو د سنه نه دی کال، دویم مسنه د سن نه دی غاښ ته ویلی کېږي. خو بل حدیث د مسلم کې صحیح تشریح راغلی ده چې ثنایا ورته ویلی شوی دی، مثنه په تا سره، نو بیا ثنایا علیا او ثنایا سفلا غاښونو ته ویلی کېږي. مخامخ 2 غاښه چې لاندې دې ته ثنایا سفلا ویلی کېږي. حیوان کې خو ثنایا علیا نشته، خو من انبتت له الثنایا چې غاښونه شوي